د زمونږ ستاسو د اعمالو کمی دی. خپل اعمال برابر کو، استغفار ووایو. چې کله په مونږ او تاسو باندې عذابونه راځي نو پوهه شه چې زمونږ او ستاسو ګناهونه زیات دي. په کور کې هم دوه نوافل شروع کړي، په خپله هم استغفار ووایي چې الله په مونږ باندې د عذابونه نو نه راولي. لکه عذاب دغه څه دی، دا یو عذاب را باندې نه دی زلزلې راغلی وي، په هر ځای کې یو بل درزا ورله خیله هم ورته دی. ما ته خو لا فی الحال پته نه وه، زه خو په ماشومانو په مدرسه کې ماشومانو ته سبقونه ویله. نو زما ماشومان یو دوه درې ماشومان فاخېدله، نو چې کله دوه درې ماشومان فاخېدله ما ته مې کښېنه دا بهر جاز روان دی. نو اصل مطلب مې دا چې بیت دومره شور جوړ شو وروسته چې بهی په هغې سره به څومره نقصانونه شوي د کورونو که نه. دا زما ورته اعمالو کمی دی بھائی استغفار ووایه، په کور کې استغفار شروع کړئ، ذکر و اذکار شروع کړئ او د خدای لپاره لږ جوماتونو ته ځئ.